السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لربرګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو، زه محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د رحمان بابا د لنډ بهر یو بل کلام وړاندې کوم. راځئ چې دا خوندور کلام لومبی واورو، بیا پې خبرې کوو. رحمان بابا وایي په ورځ ناسې بې طلبه، په شپه خوب کې بې ادبه، لاس دې وخته له دواړو، هم له روزه هم له شبه. نه دلې شوې نه هورې شوې، ترمیان ورک شوې مذبذبه. عبادت دې پر ریا شو، په مذهب کې بې مذهبه. مدام بنې په سبب کې بې خبر له مسببه. واړه تشې شملې شار بې خبر نشوې له مطلبه. ته وده ور باندې ناسې اس دې یون کا بې جلبه. تن دې تش په توره وسو، اس دې داغ که بې منصبه. د راکب چې واک پردی شي، سودې سوي له مرکبه. له ژوندیو سره ناسته، له مرده و مرکبه. هلک لوی شوې په اوبو کې اوبه نه شوې، هلک لوی شوې په اوبو کې اوبه نه پیژنې کبه. لکه کاڼې یا کودرې په دریاب کې تشنه لبه. ناګاه پسر اگا بولې، دا خبره ده عجبه. مراد له زهد معرفت دی، نه تش ځان وجله اقربه. د رحمان شراب له عشقه، نه له ګوړو له عنبه. زما عزتمندو، رحمان بابا هغه انسان ته مخاطب دی څوک چې نه د دنیا کار کوي او نه د آخرت کار کوي. ځکه رحمان بابا وایي په ورځ ناسې بې طلبه، د ورځې بالکل داسې ناسې چې اډو روزګار نه کوي. وجعلنا النهار معاشا. الله سبحانه وتعالی ورځ د معاش لپاره جوړه کړې ده، نو ته ولې معاش نه کې؟ په شپه خوب کې بې ادبه، او شپه د عبادت لپاره ده. وجعلنا الليل لباسا. دا شپه چې ده د الله سبحانه وتعالی یو جامه پیدا کړې ده، یو پرده ده، یو لباس دی. په دې کې الله والا پاسي او الله ته ودرېږي. نو په شپه خوب کې بې ادبه، د شپې دنه هم الله ير دی. د ورځې ځان نه پیژنې او د شپې الله نه پیژنې. لاس دې وخته له دواړو، هم له روزه هم له شبه. دواړو نه دې لاس وینځل. شپه دې هم په تاوان کې ده، ورځ دې هم په تاوان کې ده. دې مقصد دا هم کېدی شي چې انسانه ته دنیا دې هم بایله او آخرت دې هم بایلو، په دواړو کې په تاوان کې. نه دلې شوې نه هورې شوې، ترمیان ورک شوې مذبذبه. نه د الله شوې او نه د دنیا شوې. تاسو کو ګورئ، دا غیر چې د مثال په طور موږ به د خپل یهودیان رونه والو، دغه رنګې نور د انګریزان دي، نو کو دین ور سره نشته، دنیا خو سره به حساب ده. او نن د مسلمان سره نه دین شته او نه دنیا شته دی. رحمان بابا مسلمان راوي خی چې پاسه دنیا هم وګټه او دین هم وګټه. نو نه دلې شوې نه هورې شوې، ترمیان ورک شوې مذبذبه. مذبذب څه ته وایي؟ چې ویزانی په نیمه کې، نه د هغې شوې او نه د دې شوې، نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے، نه دیدار خدا نه وصال صنم. اب نه د دې د شو نه د هغه د شوې، نه د الله شوې او نه د دین شي، نه د دنیا شوې. نو د داسې ژوند نه مرګ غوره دی. بیا رحمان بابا وایي عبادت دې په ریا شو، په مذهب کې بې مذهبه. کو عبادت کې نو په ریا کې، ریا مقصد دا دی چې ته د الله د خوشحالولو دپاره عبادت نه کې، بلکې یا خو ځان خلقو ته ښې، او یا چې څه د حاجت نو لاړ شي الله ته په سجده شي، چې دا د یقین دی چې د سجدې نه او د مانځه نه او د عبادت نه بغیر نه راکوي. نو هغه عبادت هم ته په اجرت باندې کې، په ریا باندې کې. ریا هم راتلی شي، اجرت هم راتلی شي، دی نه مقصد. او په مذهب کې بې مذهبه، نو مذهب خو دا وایي چې کله عبادت په ریا شي نو دا مذهب نه دی، دا عبادت نه دی. نو تا مذهب دشته دی، خو په مذهب کې بې مذهبه یې. مدام بنی په سبب کې بې خبر له مسببه. او ته همیشه د پاره په اسبابو کې بند دی، د اسبابو په چکر کې لګېدلی. مینه یې د اسبابو سره ده،
د مسبب سره د اړو مینه نشته دی چې دا زه چا پیدا کړی او زما د ضرورتونو پوره کولو انتظام چې چا کړی دی نو مینه د هغه سره کول پکار دی. نو د هغه نه بېخبره یي. دا څیزونه چې الله پیدا کړي د هغه نه بېخبره یي. واړه تشې شملې شار بې خبر نه شوې له مطلبه. تشې شملې شار بل مقصد دا دی چې شملې چې خلق شار بي نو دې پاره شار بي چې په دې باندې کوچ راشي او ته هغه شملې شار بي چې کوچ چې بل چا وړي دي او ته هیڅ بي څه شار بي د شملو د شاربلو نه خبر نه یې چې یاره دا خو شاربل شي د څه دپاره د مستونه چې شملې شي او شملې خلق شار بي نو د کوچ دپاره شار بي فایده. نو ته دین چې کې نو هغه هم د بې فایدې کې او دنیا دې هم ونه کړله. خبر نه شوله مطلب د دین او د دنیا د ځان د راتګ او د دنیا د دې د مقصد نه خبر نه شوې چې زه د څه دپاره راغلی یم، زما د راتګ مقصد څه دی. واړه تشې شملې شار بې خبر نه شوله مطلبه ته وده ور باندې ناسې اس د یون که بې جلبه. دا اس غني رحمان بابا چاته وایي د ژوند ته وایي چې ته په دې ژوند باندې یعنی اس باندې سورې خو اوده او جلب ستا په لاس کې نه دی نو دا اس بې جلبه سفر کوي او یون کوي. یون تلو ته وایي. نو کله چې اس جلب نی او د خپله مرضۍ باندې پرېږدي نو بیا خو د اس مرضي ده چې تا کوم پله وړي. ستا مرضي خو نه ده چې داسې خو ستا سره چې جلب وي نو ښي طرف ته یې کې او ګس طرف ته یې کې وی درې او چاقي کې دا خو د سوار دغه کمال وي. نو ته ژوند ستا چې دی ته په دنیا کې داسې ژوند تیرې چې په دنیا کې وده نه د دنیا د سود او زیان نه خبرې او نه د آخرت د هغې نه خبرې او د ژوند دا جلب چې دی د ژوند د اس د جلب نه دی دا ستا په لاس کې نه دی، دا د خپل شیطان له نفس له ورکړی دی په لاس کې. د هغو خوښه ده چې چېرته دی بیایي بس زی پسې. ته اوده ور باندې ناست یې او اس د یون که بې جلبه بس ته د نفس او د شیطان یعنی د قوت غضبیه د قوت شهویه دا دواړه آسونه دي ستا او ته په هغې باندې ناست یې او هغه په خپل واګې ستا په لاس کې نه دي، هغه خپله خوښه ده کو هرې کندې ته دی ورته وایي. تن د تش په توره وسو اس د داغ کو بې منصبه. تن د هیڅ بې ایسه وسو ځان د زرې زرې کو په دنیا کې هیڅ بې ایسه څه مقصد ته حاصل نه شو. اس د داغ کو یعنی اس د خوښ کو او داغ د کو چې په دې اس به ځمه خو بې فایدې. انسان چې په اس سورېږي اس ځان نه غوره کوي چې دا زما اس دی دا زما ګاډی دی نو د څه دپاره چېرې دې باندې پلاني ځای ته به ځم پلانی مې منزل دی ستا د ژوند څه منزل نشته دی هیڅ بې ایسه دی ژوند تېر کو. د راکب چې واک پردی شي او سودې سوي له مرکبه. اوس چې کله راکب څه ته وایي سوار او مرکب څه ته وایي سورلی ته وایي که نه لکه اردو کې ورته سوار وایي او دغه ته سواري وایي. نو ګاډی دی او ډرایور دی. اوس چې کله د سورلی یعنی اس دی او هر څه چې دی اوښ دی خر دی د ده چې واک پردی شو یعنی دا جلب ستا په لاس کې نه کنټرول ستا په لاس کې ستا د نفس نه وي ستا د قوت غضبیه قوت شهویه کنټرول ستا د عقل په لاس کې نه وي نو بیا سوي سودې سوي له مرکبه نو د په دغه سورلی باندې نه کینی څه فایده خو نشته دی ځکه چې دا خو د سورلی خوښه د کار پلی وړو نو دا اوس د نفس خوښه ده او د دې قوت شهویه غضبیه خوښه ده کار هر طرف ته وړلې ته پې ناست خو فایده در نه درکوي نقصان به درکوي. له ژوندیو سره ناسته له مرده و مرکبه. ناست د ژوندو سره خو په مثال دی لکه مثال دی د مړو دی یې مړ لکه چې نه دنیا ګټي او نه آخرت ګټي خو مړ یې. هلک لوی شوي په اوبو کې اوبه نه پیژنې کبه ته په اوبو کې ماشوم لوی شوي خو ای د اوبو کبا مهیه مچھلی چې ورته وایي اوبه هم نه پیژنې یعنی دنیا کې ته پیدا شوې په دنیا کې لوی شوې او بیا د مسلمان په کور کې پیدا شوې د مسلمان په کور کې لوی شوې تا ته د دنیا او د خپل راتګ د فلسفې هم څه علم نشته دی چې زما ژوند د څه دپاره دی او مرګ ولې راځي
نو زه به چېرته ځمه، د کوم ځای نه راغلی یم، زما د راتلو مقصد څه دی. بس داسې لکه په اوبو کې چې مایع یې اوبه نه پېژني، لکه کاڼی یا کودرې په دریاب کې تشنله به، داسې لکه څنګه چې کاڼی یا کودرې په دریاب کې پروت یا وچې شونډي، ځکه کودرې او کاڼی خو اوبه نه اخلي. نو تم دغسې یعنی ګوره دنیا د ژوند الله سبحانه وتعالی تعالی دومره نفع بخش درکړی دی چې ته د دې یوې لمحه د دې یوه لمحه ته قیمتي کولی شي او ځان پې الله ته رسولی شي، خو د هغې باوجود چې تا ته موقع ده او تا ته د الله پیغمبرانو پیغامونه هم راوړي دي، د الله ولیان درته تبلیغ هم کوي، خو بیا هم داسې لکه څنګه چې کودرې او یا کاڼی چې اوبه نه اخلي په تاسو نصیحت اثر نه کوي. ناګاه پسر اگاه بولې دا خبره د عجبه. اوس ځان چې دی ته عالم بولي، چېرې زه عالم یم، ځان علم والا خبردار ګڼې، نو دا خبر عجبه ده. چېرې هم د سره علم دی، هم زما سره علم دی، پویه ده، بیا هم بیوقوفې او د بیوقوفو د ناپوهو کار کوي، نو دا خبره رحمان به وایي چې عجیبه غونته کې ښکاري. مراد له زهده معرفت دی، نه تش ځان وجله اقربه. ای زمان خوږه زهد چې دی د دې نه مقصد څه دی؟ معرفت دی چې ته ځان وپېژنې او الله وپېژنې. من عرف نفسه فقد عرف ربه، چې ځان وپېژنې بیا به الله وپېژنې. نو دغې دپاره چې دا زهد ته اختیار کړی دی، یعنی ای بیکاره انسانه، زهد څه ته وایي؟ زهد د دنیا نه کناره کشی ته وایي. نو ای انسانه ته خو د دنیا نه کناره کشي، خو الله لکه ځان دې هم نه پېژندلی او الله طرف ته هم تګ نه کوې، لټون ستا په ژوند کې نشته دی. نو د دې داسې ډېر بیکاره خلق وي، نو دغه بیکاره خلق چې نه د دین او نه د دنیا یې، نو رحمان بابا هغوی ته مخاطب دی چې د دې زهد نه دا ستا کوم زهد چې دی، نو د دې مقصد خو دا دی چې ته ځان وپېژنې او رب وپېژنې، نه تش ځان وجل اقربه. دا ځان وجل د دې نه مراد نه دی، بلکې ځان پېژندل د زهد نه، د دنیا نه ځان د رانغښتلو نه څه مقصد دی؟ چې انسان ځان وپېژني، ځان دې وجني نه. او رحمان با په آخر کې وایي د رحمان شراب له عشقه نه له ګوړو له عنبه. اوس رحمان بابا وایي زما شراب چې دی دا د عشق شراب دی. زه چې کوم شراب څکم د الله د مینې، دا د دې چینه چې ده هغه د الله د عشق ده، او دا د ګوړو او یا د انګورو نه جوړیږي چې یا د ګوړو ده یا د انګورو ده یا د مڼو ده، نه نه نه، دا مجازي شراب زما نه دي. زما شراب چې دی هغه حقیقي شراب دی، کوم ته چې د الله عشق او مینه ویلی شي. زما عزتمندو د رحمان بابا کلام وکړو چې ستاسو خوښي نورو ته یې ورسوي، الله مو خوشحاله کړي.